على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. جانان دغه ورځ چې د ارمان شهید د څلوېښتۍ په حواله سره ده، دغه ورځ او د ارمان د ځوانۍ مرګ د هغه افسوس نه دی، د ارمان د وژلې هغې هم افسوس نه دی. که افسوس دی هغه د حق شي دی چې ارمان یو خپل سوچ دغه مقام ته رسېدل د لاس مزدوري کړې وه، د پښې حرکت کړی وه، د هر هغه مشکله ورځ د خپل کور او د کان دپاره وړې وه، او چې کله هغه بوټی چې د پښتون وطن دپاره د پښتون ژغورنې تحریک چې راوچت شه، د ده د ذهن مطمئن شه، هغه بوټی پښتون قام په خپله لاس باندې ولګوه. په هغه وخت کې په ارمان باندې ګزار وشو. خلک دا ته وایي چې FIR به کټ شي، خلک وایي چې د ده عدالتي تفتیش وشي، خلک وایي چې د ده کیس په عدالت کې روان شي. د پښتنو خبرې دا د عدالت سره نه دي تړلې، د پښتنو خبرې د FIR سره نه دي تړلې، د پښتنو خبرې د تفسیر سره نه دي تړلې. هم وژلی دی هم وژلو به، هم یې پښتون د کوره کړی دی هم د کوره کړو به، هم پښتون یې بې عزته کړی دی بې عزته کړو به، هم د پښتنو کورونه مارکېټونه رنګ کړي دي خرڅ کړي دي، هم دی به د مارکېټونه او کورونه برنډوه د هېڅ به دی لږو. ملګري موږ په دې باندې نه یو چې پښتون دې مړ کړ. پښتون د ډېر وخته په جنګ کې را روان دی، پښتون د ډېر وخته په مرګونو کې عادت دی. پښتون په دا باندې نه دی چې څومره د وطن او د غیرت په نامه باندې مړ کړ، خو هر کله چې تا د پښتنو د عزت ته د ګوتې ولرې، د پښتنو عزت ته وچړې، په ولا دا ټول پښتنو په زړه کې درته پاتې دی، په ولا کله نه پاتې شي. مګرې موږ دا وایو چې تا په وسایلو باندې قبضه کړې ده، تا د پښتنو په غرونو باندې قبضه کړې ده، تا په پښتنو کې خپل ایجنټان جوړ کړي دي، تا د پښتنو هغه وسایل چې تر اوسه پورې پښتون ژوند پکې کاوه هغې نه د غرو نه د پښتون راکوز کړ، هغه وسایل د په خپل لاس کې واخیستل. موږ چاینا ته دا وایو، د دنیا نورې کمپیانې ته دا وایو چې تر څو پورې پښتون د خپلواک اختیار ته ستن شوی نه وي، پښتون په خپل خاوره باندې عمل نه وي راغلی، پښتون د خپل دا دې واک جوګه شوی نه وي چې د چا سره میدې کوي، تر هغو پورې د پښتنو وطن ته د وسایلو لوټ کولو په حواله سره به نه راځي. مګرې تاسو ته پته شته چې دوی د په وزیرستان کې دوه ډېر لوی اپریشنونه وکړل، یو رای نجات و یو ضرب اعظم و. دا په دې سټیج باندې دې فوج ته زه چیلنج ورکوم چې ته صرف خالي په دې کې 15 دهشتګرد راوښیه چې تا مړه کړي وي، د 15 نه د بې ګناه خلک مړه کړی دی، بې ګناه خلک یې بې کوره کړی دی، بې ګناه خلک یې ځورولی دی. نو ملګري موږ د دې دو سره څرنګه سلا وکړو، موږ د دې دو سره څرنګه په خبرې باندې کښېنو، دا یوه یاده وساتئ.
وایي چې که ما ډېر کوږ ووږ لاړ شي خو غار ته سیخ ننوځي موږ یو ډېرې خبرې به وکړي په اخره خبره دا یې هم پوه دی موږ هم پوه یو چې کوم ځای ته به ځو زه ملګري د تاسو ډېر ټیم نه اخلمه خو دا موږ ورته وایو چې وړانګه او د دې پلار او مور به کېدای شي دی دې پریشانه وي موږ به ارمان دې ده ته نه کړو راژوندی یا د ارمان هغه خواهشات چې د خپل کور او د کار دپاره لرل هغې ته هم کېدای شي هغ قسم نه ورسو خو دا موږ ورته وایو چې په دغه خلک باندې به وخت راځي او د ستا زړه به پرې سوړوو انشاءالله تعالی نو نن دغه سټیج هغه نظامتي سټیج په کار دی چې تر اوسه پورې پي ټي ایم پرې را روان دی موږ که په دې وطن کې اوسېږو په دې وطن کې موږ د غلامۍ په حیثیت باندې یو په دې وطن کې که موږ ژوند کوو چې څرنګه دی غواړي په هغه قسم را باندې کوي موږ یې په دې کې نه یو چې د تا سره به خبرې کوو دا صفا وایمه چې اوس به مې مجبوري وي که دا مجبوري مې پوره شوله په قسم په خدای چې په زورونه ښکاره د غلام نه وساتمه او ته به په دې باندې خفه کېږې چې هم افغانستان ته زه د پښتنو د غم د درد دپاره ځمه سل ځله پرې خفه شه سل ځله پرې خفه شه او سل ځله پرې خفه شه ولا چې د پښتانه سره په بامبۍ کې زیاتې کېږي چې هلته به ورځمه اوس لکه په دغه سټیج باندې چې بیان شو د افغانستان په حواله سره د امریکې او د پاکستان د پالیسي هیڅ فرق نشته بیا تاسو وینئ چې په دې وطن کې دوی د بیا ترهګر ګروپونه مخې ته راوستل د افغانستان فیصلې د افغانستان ولس نشته پکې د دې سیمې د دهشتګردۍ په حواله سره خبرې د پښتون کام نه پښتنې نه شي او دلته مسعود اظهر ته ګروپونه ورکوي دلته حافظ سعید ته ګروپونه ورکوي او دلته د بل نور چې کوم د موږ جنګیان دي د دوی سره دي دا موږ ورته وایو چې راشه پښتانه خطا شوی به وي چا به غولولی وي چا به په خوږو خبرې باندې خطا کړی وي چا به د جهنم نه یارولی وي چا به د جنت خوږې خبرې درته کړي وي ته به یې یرغمل کړی وي ته به یې تړلی وي نن راشه نن دی وخت دی که په ولا د دغه پنجپي سره به دې تړم او سیند ته به دې اچومه ما وعده کړې وه چې چېرته به خبره نه ځي خو چېرته لاړه د ټولو په مخه شه